چا ویل چې هر رنګ خیالات پکې راځي، اکثر چې غزل لیکم زړه مې رات پکې راځي، او چې ستا د خولې جوټه اوبه مې څښلې دي جانانه، اوس خولې ته چې اوبه راځي ټول شات پکې راځي. ربه مړي هم ژوندي کولی شي، ربه زما مور نور خو پوهېږې ته، پلار مې ټیکهدار د جنتونو کا، پام کوه په اور نور خو پوهېږې ته، وساته له داغه د پښتون لمن چرته د چا خور نور خو پوهېږې ته، غواړم به جنت کې هم که درغلم ماله زما ورور نور خو پوهې په دښمن به مخامخ ور روان لګېدل به پکې شانه پښتانه، رالویږي ډېر په ګرانه پښتانه، وژل کېږي په اسانه پښتانه، ټول دې وخوړل مړېږي او که نه هی زما افغانستانه پښتانه. کولی دومره انتظار نه شمه، کیدای شي لاړ شمه ایثار نه شمه، یا کعبه تاوه که یا کور د جانان، خدایه مانځه کې ګناهګار نه شمه، ماله 11 رونه مه راکوه ترېنه کوهي ته ورګزار نه شمه. شد خان صاحب چې څوک چې مور او پلار نظر نه غورځوي، دغه خلک ځان د غر نه غورځوي. پلار جنت دی، پلار هستی ده، پلار شمله ده، کوم بدبخته به یې سر نه غورځوي. خلک څه کوي په کوم ځای کې روان دي، پښتانه یو بل کمر نه غورځوي. دیدن ته دې اوزګار نه یم ګرانه وبخه، حالاتو راګر کړی یم جانانه وبخه. یو خار د زورورو بل لږ یو اخیستی، غربت رانه تار تار کړلې ګریوانه وبخه. په مخ چې د کلونو راسې تېر سري، د کلونو راسې د چا په مخ باندې دانې وي او هغه مایوسه شوي په علاجونو باندې قسم قسم علاجونه یې کړي، د هغې د مخ نه تېر سري او دانې نه ختمېږي. مروا ګلو بیوټي کریم به په 15 ورځو کې تاسو له په ګارنټۍ رزلټ درکړي او د دې ټول پراډکټ ګارنټي ده که چېرې دې کار ونه کړو نو ستاسو پیسې موږ واپس زله چې بلې ډیوې خرڅوم نه خرڅېږي، رڼا د شپې خرڅوم نه خرڅېږي، چې مې بنګړي خرڅول ښه خرڅېدل، اوس چې تسبیح خرڅوم نه خرڅېږي. که پوزکي راوړم ټول ختم شي، که آینې خرڅوم نه خرڅېږي، پونګ سره ټول ماشومان خواله راشي، ویم سپارې خرڅوم نه خرڅېږي. که توفانچې خرڅوم ښه خرڅېږي، که کتابچې خرڅوم نه خرڅېږي. اباسه دا خلک ړانده دي جوړې، زه آینې خرڅوم نه خرڅېږي. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې بخونکی او مهربانه بادشاه دی. قدرمندو موجود ما په پېښور کې زما په څنګ کې ولاړ شاعر عباس تنخوا کوم چې د افغانستان د سیمې سره تعلق ساتي، پېښور ته راغلی و په سکار پسې. تعلق خو مې د ډېر وخت نه ورسره، خو د ملاقات نصیب نن شوی و. دا شاعران هغه خلک دي، دا احساسمند دي، دوی سره احساسي، دا د معاشرې هغه ستونزې په یو ښکلي الفاظو کې راټول کړي او تاسو ته ډالۍ کړي. هر هغه ځای تاسو ته په ګوته کوي چېرته چې غم درد وي او چېرته تکلیف وي، خو د دې ښودنه جدا وي. نن به له ده نه هم د معاشرې دغه ستونزې تاسو ته په ډاګه کوو د شعر په الفاظ کې. السلام علیکم واسف. وعلیکم السلام شهید خان صاحب، تاسو ته ستړي مشي وایو چې دومره لرې ځای راغلی، موټروی باندې تقریبا 2 غنټې مزل وکړو ملاقات دپاره. خدای م آباد لره باید مونږ درغلی وی. یو جهان مننه، تاسو ته ستړي مشي او ستاسو د سکرین لیدونکو ټولو ته سلامونه او مینه وړاندې کوم. خدای دوی کې ټول درانه وخت اوسي. مننه. دا راته ووایه په دغه اوږد سفر د افغانستان نه دلته راتګ اوس خو لارې هم سخت دي، دلته خو چې راځې لکه بل ملک ته چې ځې په لاره تکلیفات دي، که دلته نه هلته سړی ځي هغه ته هم تکلیف وي. پښتون ټول په تکلیف کې دی. څه به ډالۍ کوي؟ ډالۍ خو موږ ډېر څه راوړي دي او ډالۍ به کوو ورته. او څو ورځې مخکې تا سره رابطه کړې وه چې ملاقات به کوو، ملاقات وشو، ډېر خوشحاله شو. نو زه به ستا د کیمرې ستا د پیج لیدونکو ته څو شعرونه ډالۍ کړم. او غزل داسې دی: سپین وي او که تور، نور خو پوهېږې ته، خدایه هسې نور خو پوهېږې ته، ربه مړي هم ژوندي کولی شي، ربه زما مور نور خو پوهېږې ته، پلار مې ټیکهدار د جنتونو کا، پام کوه په اور نور خو پوهېږې ته، وساته له داغه د پښتون لمن چرته د چا خور نور خو پوهېږې ته، غواړم به جنت کې هم که درغلم ماله زما ورور نور خو پوهېږې ته. په ډېرې بخښنې ویې لباسه غاړه واخله خو مه راکوه زور نور خو پوهېږې ته. او د رڼا خلاف تیارو پسې روان دي، دغه خلک بیا زمونږ رهبران دي. د وطن په آبادۍ پیړۍ لګېږي، زمونږ زړونه او کورونه دواړه وران دي. د چا یاد مې په زړه داسې راورېږي، ته به وایېږي نساس کې د باران دي. خدای دې بر نه هاکي وبخي موږ دواړه، حسابونه کتابونه خو ډېر ګران دي. ته یو بل غوښې چې ونه خوري اباسه،
پښتانه به ولې خاورې خوري ماران دي. غزل دی شهید صاحب چې ای زموږ د کلي خانه پښتانه ولې نه پوهېږي ګرانه پښتانه د نړۍ بازار کې هر څه ښه ګران خرڅېدل پکې ارزانه پښتانه اشرونه له به خلکو اخیستل ور روان به و بېشانه پښتانه او رحمت لالا دومره سپک شو دا نازوانه پښتانه بولی کېږي په روانه پښتانه په دښمن به مخامخ ور روان لګېدل به پکې شانه پښتانه په دښمن به مخامخ ور روان لګېدل به پکې شانه پښتانه رالویږي ډېر په ګرانه پښتانه وژل کېږي په اسانه پښتانه ټول دې وخوړل مړېږي او که نه هی زما افغانستانه پښتانه شاته پاتې شو خبرې او که نه باچا خانه پښتانه که په یو ټغره باسته شي راټول مات به نه شي پهلوانه پښتانه. او پښتنو باندې آباد د ځمکې سر دی د اسمان ښایست په ستورو برابر دی دا منظر څه عجیبه غوندې منظر دی د سیند غاړه د یاران دی مازدیګر دی نن چې داغ د دې په سپینه لمن تور دی دې سړي هم ټکولی د چا ور دی که یو موټی شو د کار شو او په کار شو دې کې شک نشته تیارو پسې سحر دی زه چې زه د باچا خان بابا په لاره به دې لاره نه غزشته نه خطر دی او دا عباس ته د لفظونو جادوګر دی رابند کړی کوزه کې سمندر دی او که زندگی هر څومره سخته ده او ګرانه ده تکراري غزل دی که زندگی هر څومره سخته ده او ګرانه ده دا د خدای شکر دی ودرېږي نه روانه ده که زندگی هر څومره سخته ده او ګرانه ده دا د خدای شکر دی ودرېږي نه روانه ده قدم چې اخلي لږ د فکر نه کار هم اخله چې دغه لاره مخکې جوړه ده که ورانه ده او چاته سره ټیټ نه کړي پوښتنه غلامي ونه کړي موږ ته چې سخته ده هغه خدای ته اسانه ده ډېرې مو توی کړي باړونه شو د یو بل په وینو دومره مو وسکلي دنیا راته حیرانه ده خوب مې لیده ورځ د محشر ده حسابونه کېږي هغه جنۍ مې رانیولې لږ ریوانه ده عباس ته وخت سره به لاړ شي په غزل کې ژور لا دې د شعر خاپیرۍ مسته د لا ځوانه ده خپله خورم اسکمه غوندمه یاره ستا د کوره ماله نه راځي تیاره احترام د مشر کشر په سر سترګو خو دا سر به چاله ټیټ نه کمه پلاره د هر چا سره تر حده پورې خوږ شه دومره نه چې څوک دې وخوري سم د واره د مور غېږ کې به ور پرېوتم د میله چې به ستړی کور ته راغلمه د کاره زړه مې وایي کډه وتړه باسه داسې لرې چېرته لاړ شه له دې ښاره او وجود مې سوځي په انګار پروت دی بل راته ژوند په اوږو بار پروت دی ژوند تېرول غواړي که هر څنګه وي راته په غاړه کې تیار پروت دی یارانو تاسو خپل چکر ته لاړ شئ پردی مزدوري ماله کار پروت دی یارانو تاسو خپل چکر ته لاړ شئ پردی مزدوري ماله کار پروت دی سر مې له تاسې نه قربان پښتنو که مو په کار وي خو وزګار پروت دی منزل ته اوږد انتظار پروت دی بلا مزل راته په لار پروت دی کلی دی هر رنګې خطرې دي پکې عباس که ګورئ نو په ښار پروت دی او کولی دومره انتظار نشمه کولی دومره انتظار نشمه کیدای شي لاړ شمه ایثار نشمه یا کعبه تاوه که یا کور د جانان خدای مانځه کې ګنهګار نشمه ماله 11 رونه مه راکوه ترېنه کوهي ته ورګزار نشمه زما نصیب په داسې ځای کې وکړه چې پکې ټول عمر بیمار نشمه داسې ژوند مه راکوه نه یې غواړم چې د پښتون ولس په کار نشمه بې لارې خلک به په لاره نه کړم عباسه خپله چې په لار نشمه او که لږ غیرت پیدا کړي ننګ پیدا کړي د پښتون توره به بیا شړنګ پیدا کړي انګریز به مات کړي که بیا دغه خاوره د باچا خان غوندې ملنګ پیدا کړي ما چېرته یو سی د خیبر غرونو ته چې شاعري مې نوی رنګ پیدا کړي دا بعض زړونه پښتنو پیغلو ته لکه زړه اوسپنه زنګ پیدا کړي د کبر جام به یې په بله واوړي خدای به د ښکل نه بدرنګ پیدا کړي عباسه نن که د باروتو بوی دی سبا به داسې ملونګ پیدا کړي او رحمت خان مومن صاحب غزل دی که نه شهید خان صاحب چې څوک چې مور او پلار نظر نه غورځوي دغه خلک ځان د غر نه غورځوي پلار جنت دی پلار هستی ده پلار شمله ده کوم بدبخته به یې سر نه غورځوي خلک څه کوي په کوم ځای کې روان دي پښتانه یو بل کمر نه غورځوي دا د چتې ورور چې لږ په خېټه موړ شي بیا زړه درشي د ور نه غورځوي د منزل په لور روانې خو عباسه څو کسان دي د وزر نه غورځوي په دې یو غزل کې مې بره پښتونخوا
دغه راوړي دي که نه چاته لندن ښکلی دی چاته جاپان ښکلی دی ټولې دنیا نه ماته افغانستان ښکلی دی وطن مې ټول ښکلی دی لکه غانټول ښکلی دی هم سریپول ښکلی دی هم مې لغمان ښکلی دی وطن مې ټول ښکلی دی لکه غانټول ښکلی دی هم ننګرهار ښکلی دی هم مې لغمان ښکلی دی که سریپول ښکلی دی که سمنګان ښکلی دی کونړ به ډېر ښکلی وي که نورستان ښکلی دی دا جنتي خاوره ده دا قیمتي خاوره ده منم چې ځان ښکلی دی مخ د جانان ښکلی دی جوړ خو غوړي را غوړي که وران یوران ښکلی دی که جنګ ځپلی هم دی خو په ایمان ښکلی دی یوازې ته ښکلی که هر افغان ښکلی دی اباسه تا باندې خو دا ټول جهان ښکلی دی او د آخري غزل ووایم چې زه چې کور نه راوتمه په سحر کې راته مور مې دعاګانې وکړې ورکې زه چې کور نه راوتمه په سحر کې راته مور مې دعاګانې وکړې ورکې د حلالو مزدوري دې په نصیب شه خدای دې روغه سټه راوړه مازدیګر کې لمده ژبه د ډېر زه راوړي ډېر احتیاط کوو په چا باندې باور کې هسې نه چې د املوکو طول کې لاړ شي ځان د سر سړی جوړ نه کې په لښکر کې خېټه هر وخت د ډوډۍ محتاجه ساته بیا به بل څه درله نه راځي نظر کې دا بۍ بچي پې پرې نه دي خانیه دا پیسه ګورې سوري وباسي غر کې په یارانو اعتبار مه کوه باسه دم خو نه وي د بعضې خلکو سر کې دغه ارشد خان صاحب دغه غزل مې لیکلی که نه په کار نه هم ده چې ووایم په کار هم ده چې ووایم ځینې ملګري بیا خفه کېږي هغه حقیقت دي او ځینې ملګري چې دغه ډوک بوک کوي هغو دپاره دی که نه چې زه در باندې غږ وکړمه ګرانه عکس واخله بس نور خو ته پوهېږي که نه ځوانه عکس واخله هلکه کیمرامینه زه دا وړه دې له ورکومه د خور سره یو زیاته لږ زما نه عکس واخله او غوړي په لاس کې ونیسه کیمرې طرف ته ګوره په دې وخت کې زموږ نه په روانه عکس واخله د څو پیسو دپاره ګریوان سیري که وژاړه کیمره ورته نږدې که له ګریوانه عکس واخله زما نه عکس واخله دې سودا نه عکس واخله بابا درنه لاړ نه شي د بابا نه عکس واخله په سیټ عکسونه ښه راځي هر خوا نه عکس واخله تکړه شه که نظر کوه د شا نه عکس واخله ماما نه عکس واخله د کاکا نه عکس واخله چې پاتې درنه څوک نه شي هر چا نه عکس واخله همدا وخت دی د خلکو مجبورۍ نه ګټې واخله د ترور نه عکس وباسه خاله نه عکس واخله مخونه پې ښکاره که کار دې وباسه اباسه د خلکو د عزت او د حیا نه عکس واخله قدرمندو دا هغه خلک دی شاعران چې د دې د معاشرې په چارپیچل باندې نظر یو هغه ستونزې تاسو ته په ښکلي الفاظو کې کیدي او د شعر په انداز تاسو ته په ول ول کې بند کې او ډالۍ کې عباس صاحب د څومره وخت نه شاعرۍ سره وابسته یې ارشد خان صاحب 2019 نه شعر لیکو 2019 کتاب دې چاپ شوی دا پوښتنه بیا وشوله کتاب لاندې چاپ شوی او ځینې ستونزې مشکلات دي د هغې د وجې کتاب پاتې دی بلکې 2 کتابه چاپ لا ماده دي بالکل دا اوس که څوک وغواړي الحمدلله خپل شعر باندې مطمئن یم که ویم چې مطمئن نه یم ځینې مشران بیا وایي نه خپل شعر ته به نه وایې چې کمزوری یې چې ته کمزوری بیا مه وایې که نه شعر باندې مطمئن یم هغه شعرونه الحمدلله 2 کتابه زما چاپ لا باندې دي 2 کتابه تیار دي چاپ شوي نه دي نه نه څه خیال دی شته چې راشي نو که زما خیال نه دا پښتانه غواړي باید چې راشي او آثار ولیکل شي که نه باید چې ضایع نه شي هغه باید راټول شي خلکو ته ورسیږي د څه د وجې نه پاتې دي یاره کتونکو ته څه ناڅه پته ده زما د مشکلاتو اقتصادي مشکلات دي لږه انشاءالله چاپ کوو به خیر دا ضرور دي او په ځان به سخت تېرو خو دا به چاپ کوو چې ولس ته خیر ورسیږي قدرمندو اکثر دا شاعران چې دا زیات تر کمزوري دا که په کار روزګار وګوري دوی اکثر د خلکو په زندګۍ نظر ساتي خو ځان د دې نه ورکي ځکه دا ټوله شپه ورځ د بل په غم کې که دا د شپې سمولي نو دوی سوچ کوي چې یو الهامي کړۍ راغله دې پسې بله جوړه کړم لګي هغه شعر هغه منزل ته ځان رسوي نو په دغه کې د دې نه کار روزګار پاتې او دا هغه خلک دي چې دا په سکرین باندې تاسو ته هغه ښکلي الفاظ مخې ته راوړي خو د دې د شعر نه خو مونږ خوندونه الو که بیا خبره د دې په کار راشي نو هغه ټایم کې پښتانه اکثر د دې نه وروستی نو په کار هم دا ده چېرې دا هم د معاشرې یو قسم لا ستونزې حل کوي د معاشرې د پاره کار کوي د دې خاورې د دې وطن دپاره او د پښتنو دپاره نو موږ ته هم په کار ده چېرې دا شاعران سپورټ کو دا خلک سپورټ کوي چې دوی هم په ژوند باندې د دغې کار نه نور هم خوشحاله شي یقینا که دا خلک په خوشحالۍ شعر ولیکي نو په هغه شعر کې بل وزني که په خفګان یې ولیکي نو هغه شعر عشقۍ طرف ته ځي بالکل همداسې ده مایوسۍ طرف ته ځي نور څه شته
دیدن ته د اوزګار نه یم ګرانه وبخه ساري خبرو باندې دا شعر غزل رایت شو که نه دیدن ته د اوزګار نه یم ګرانه وبخه حالاتو راګیر کړی یم جانانه وبخه یو خار د زورورو بل لږ یم اخیستی غربت رانه تار تار کړلې ګریوانه وبخه او بخنه او زه بیا بخنه غواړم ګردونو رانه خړ کړلې قرآنه وبخه خطه هم کلمه وایي خطه هم مسلمانې زه اوس ویښ شوم اوس پوه شوم افغانه وبخه د خپل حق په غوښتو مې د مخ داسې یو شلک وکړو اوف لاس دې ځان له وکړو که نه خانه وبخه د خپل حق په غوښتو مې د مخ داسې یو شلک وکړو اوف لاس دې ځان له وکړو که نه خانه وبخه عباس د تنهایۍ نه د وطن درد بلا زیاتو نیمګړی ځکه پاتې شو ارمانه وبخه ښه رحمت مومن صاحب غوښتنه وکړه فرمایش وکړو تکراري غزل دی او دا چې څوک نه غواړي که نه نو موږ یې نه وایو ځکه چې دا خلک وګوري دا غزل عرض بار بار وایي که نه غزل داسې دی چې دا چا ویل چې هر رنګ خیالات پکې راځي اکثر چې غزل لیکم زړه مې رات پکې راځي او چې ستا د خولې جوټه اوبه مې څکلې دي جانانه اوس خولې ته چې اوبه راځي ټول شات پکې راځي چې ما د پېښور نه تر ننګرهاره پورې راوړل بنګړي دې مړې دومره خفمات پکې راځي غزل زه ښه په فکر او هنر لیکم خو بیا هم انسان دی کله کم او کله زیات پکې راځي زموږ د کوڅې دا لختې ښه ستا په کور راغلی هما ویل چې دا څنګه میوه جات پکې راځي الله تعالی لالیه ګلابي شونډې درکړي عباس له دې صبر کې زکات پکې راځي ډېره مننه